قدرمنو کتونکو دې ټایم کې موږ سره جی صاحب زاده اسف اقبال صاحب ناست دی، څوک چې ډاکټر انور شاه صاحب خورئ دی. اسف صاحب ډېره مننه د وخت راکولو. دا راته ووایه چې کوم روډ پرون افتتاح شوې ده ډاکټر صاحب کړې ده، چونکې تاسو پکې هم موجود وئ او سر یې پیرست وئ، تاسو نوم هم ډېر زیات چې دی نو استعمالېده. دا راته ووایه د دې پیمایي څومره دی، څومره یې خرچه پرې راځي او دې حوالې سره به څه وایې ډاکټر انور شاه بارک. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول ستاسو د همدم ټي وي ډېره زیاته شکریا ده کومه چې تاسو په هر ځای کې د خلکو په مسایلو کې مشکلاتو کې تاسو پیش یئ. او دا د پیزې او د مکړه دا روډ چې و دا تقریبا 2 کیلومیټر 2-3 کیلومیټر دا تارکول دي. ابې منځ کې دا یو ډېر غټه مشکلاتو خلکو ته دې منې په غیر د ټیکټر نه علاوه چې په دې منې موټرسایکل هم نشي تللی. بالکل جی. او د دې نه له پاسه ځای دا چې 1050 فوټ ځای دی دا ډېر زیات خراب دی، دا تنګین هم زیات دی. او د دې نه له پاسه هم 2 کیلومیټره تارکول دي. خو دا من د لاسه مریض په مشکلاتو کې دي، زنانه په مشکلاتو کې، غمخوارۍ کې مشکلات دي. تر دې پورې که د مړي کټ وي هغه د دغه ځای پورې ځي بیا امبولانس دغه ځای په بله نه بیا پیاده ځي. که فرض که واده هم ځي نو د دغه ځای به بیا پیاده ځي. نو ډېر زیات مشکلات وو. نو دا د پیزې یوت والا او د مکړه یوت والا، زه د پیزې یوت والا خاص کر شکریا ادا کوم، د مکړه یوت والا شکریا ادا کوم. دا مولي صاحب دې پکې بار بار رابطه کړې، ارشد مولي صاحب او تقي صاحب او نجم الاسلام او افتخار او زمونږ د پیزې د نور ملګري تاثیر به ټول ملګرو پکې موږ سره رابطه کړلي. او پیزې د خپل پیزې یو خپل د پیج نه پیزې نیوز نه مکړه نیوز نه دا پروګرام ډېر زیات چلولی هم دی. خو د دوی په هغه وساطت باندې موږ ډاکټر صاحب ته یو شارټ باندې ریکویسټ وکړو او الله پر دې ډاکټر صاحب له ډېر لوی عمر وکړي. زموږ هغه معمولي ونې ریکویسټ و هغه یې ومنو او دا به زه خپل له جیب نه تاسو له دا حل کړم. او نغه ځکه چې دې مزول ټنډر دی دې من د دنیا یو تن بل کار نشي کولی بغیر د نقدو روپو نه، علاوه دې نه بل څه جواز د دې نه و. نو ډاکټر صاحب ته 15 لک روپۍ د هغې موږ حساب کېدل 15 لک روپۍ د هغې پې تقریبا راځي. نو هغه ډاکټر صاحب خپل د جیب نه ورکوي. او دا خاص کر زموږ د پیزې مکړه الاګرام شواړ دا زموږ خپل خلک دی او زموږ خپلوان دي، زموږ یو عزیزان دي. نو دا څه ملازي خبره نه ده، د ډاکټر صاحب هم حق هغه وکړو او موږ به صرف هغه ته دوا کوو او د پوم هم پکار ده چې هغه دوا وکړي. او اسف صاحب ګوره که موږ سوچ وکړو زموږ دا خاوره چې ده دا خو ډېره زرخیزه ځمکه ده، لکه دنیا عزتمند خلک پکې دي، علما دي جي ډاکټران پروفیسران بره په دغې خاوره باندې 20 ګریډ 19 ګریډ 18 ګریډ خلک موجود دی. خو بیا هم هغې ته څوک مطلب دا دی چې پاملرنه نه کوي، هغسې کار ستاسو نه کېږي. وجه څه ده؟ جی ما خو تاسو ته وویل تاسو دغه ته پرون موږ دغه روډ افتتاح هم کړو او تاسو راغلي هم وئ. هغه پروګرام کې موږ سره تاسو شرکت کړی و. ما هغه انټرویو کې هم ویلي بیا هم ستاسو سکرین پې شوی ما خپل ټولو سیاسي لیډرانو ته او که هغه د مسلم لیګ والي که د جماعت اسلامي والي که د نیشنل والي که د هرې پارټۍ که هسې هم د سیاسي اثرروخ لري هغه ټولو ته دا منت کوم چې زموږ د پیزا مکړه شوال ډابر پونډ دغه خاوره چې زموږ د خاص کر د پیزې مکړه ده دغه خاوره چې کومه ده نو دې کې د الله رحم دی، دې کې زبردست قابل ترین علما کرام شته چې غټ غټ پروګرامونو له خلک بوزي. بالکل د عبدالملک مولي صاحب، د ارشد مولي صاحب، د سید احمد شاه مولي صاحب، د سراج مولي صاحب په شکل کې ډېر غټ سلیم مولي صاحب ډېر غټ غټ علما کرام دي. او دې موږ له ډاکټران راکړلي دغلته ام بي بي ایس ډاکټران شته، دې کې لیکچرران شته، دې کې فیمیل ټیچر اس اس ټي په پوسټ باندې شته، دې کې فیمیل ډاکټران شته، دې کې د هرې دې کې پټواریان شته، دې کې پولیس شته، دې کې آرمي سر شته. دغه لږ دې خاوره کې په ایجوکیشن کې پکې افسران شته، په دغه خاوره کې دې هر ډپارټمنټ والا له کسان ورکړلي. نو زه دې خلکو ته یم چې دې خلکو قدر وکړئ ځکه چې دې په ملکن په شغله کې نه په دې ملکن ډیویژن کې دې یونو کونسل د دې پیزې مکړه د لاسه زموږ نوم روښانه دی او ځلېدل دی. نو زه دې خلکو ته ریکویسټ کوم چې دوی له تارکول نه زه وایم چې دوی لکه پکې په دې روډ باندې ماربل ولګوئ. دې زموږ د علاقې او زموږ د پوره ملکن ډیویژن دې زموږ یو عزت جوړ کړلی. اخري تپوس جي چونکې تاسو به دغلته ولاړ یې دې ته باقاعده طور نو تقریبا څومره ټایم کې به دا کمپلیټ شي؟ دا خو انشاءالله څو 2 ډامپرې غټ ډامپرې شګې چې دي پول ډامپرې 2 ډامپره شګه ورته ما ویستې ده 5.5 ډینې شګه کرش مې ورته ویستې په خپله د پروګرام نه وروسته ما د سره رابطه هم کړم، ما ورته کرش ویستې ده شګه کرش مې نور هم ویستې. د اختر په 4 ورځ به موږ کار شروع کوو. دا ته ټیکهداري نظام نه دی، خو زه به ورته په خپله ولاړ یم د سیمټو شګه کرش دا به خپل نګرانۍ کې راوړم او دا عوام به در سره انشاءالله د مکړه پیزې دا یوت به در سره په خپل په لاس خو به انشاءالله دا کار کوو. ځکه که ټیکهداري ما ته 2-3 تنو رابطه هم وکړه چې دا کار موږ له راکوي، که هغوی له ورکوو د 15 لک روپو کار دی هغې کې به د 2 لک روپو کار ونشي. نو موږ چې دا کار موږ په خپله وکړو او د دې خلکو دا خدمت وشي. که فرض که څوک پکې دا اعتراض کوي
چې دا کار دی دې من ټنډر دی دا موږ کوو. نو دا زموږ ټول مشران دي، ټول سیاسي لیډران زموږ مشران دي، زموږ دپاره محترم دي. نو هغوی د دې په ځای دا کار بل یو لینک ځای کې وکړي، دا خیر دی دا به موږ وکړو. که هغوی کوي نو اختر نه فوراً 4-5 ورځو کې هغه شروع کړي چې موږ دا خپل روپۍ بیا واپس نه کړو. دا ډاکټر صاحب شي چې دا موږ بل یو هغه الګرام یا پیزې نور ته یا مکلا نور لینک بل چاته پیدا ورسولې. آصف صاحب وجه څه ده چې تر اوسه پورې مطلب دا دی چې سیاسي خلکو دا کار ونه کوه، ډاکټر انور صاحب ذاتي جیب نه دا کار کوي؟ دا تقریبا 2015 کې دې ټنډر شوی دا اووه کاله دا خلک راغلي جرګې را فیصل پسې تللي، فضل الله صاحب پسې تللي، انجینر صاحب پسې تللي، خو د هغو مجبوریانې وي هغه هم کوو. خو دې منې چونکې ټنډر وو نو چې چا د هغه سړي کولی شو چې چا د جیب نه کوو. نو هغه ډاکټر صاحب د الله پاک ژوند ورکړي نو زموږ دا ریکویسټ و من خپل د جیب نه وکړو. نو ټنډر دې یو سیاسي کار دی، دا سیاسي سړي دی، دغه نه دی ښي. له پاسه عباد صاحب کړلي، لاندې فضل الله کړلي. نو د هغې موږ شکریا ادا کوو ځکه چې ډېر غټ کار یې کړی، د کروڑونو روپو کار یې کړلی. خو چونکې دا لږ ځای د حکومت د لاسه پاتې وو، خلک ډېر په مشکل اووه کاله خلکو دی چې انجکشن دا ټوپونه په دغه جمپونو کې وول، ټکټر نه علاوه هغې من بل ګاډي نه ځي. زه دې حکومت ته یو ستاسو د ټي وي په وساطت سره تاسو چونکې تپوس نه دی کړی، خو د ستاسو د سکرین په شیشه یو اپیل کوم چې تاسو موږ له یو میګا پراجیکټ هېڅ شی مه کوئ، خو صرف د دې عوام نه د دوی دا نوړی مالئ، د دوی نه دا ښکارئ او پلیټ مه راکاږئ. انتهایي مهنګایي ده، خلک انتهایي مشکله کې موږ نه دوی نور د کار تمه نه لرو. دغه ورته یو عاجزانه ریکویسټ کوم او ستاسو سکرین په شیشه دا ډاکټر صاحب ته مې عباد صاحب ته او منیم حاجي صاحب ته مې زموږ دواړه مشران دي چې د خدای دپاره دا پورن عوام نور مه ستړی کوئ. زموږ د ګریډ دا خبره موږ له هواره کوي، یو بل سره مخامخ کښېنئ آمنې سامنې. دا قوم نور دونه بېوقوفه مه جوړوئ چې دا خبره زموږ ته زر تر زره میدان ته شي، د دې خبرې زر تر زره حل وځي. ټیک شو، ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو تاسو خبرې واورېدې، د آصف صاحب خبرو کې شک نشته دی. د پیزې او د مکړه خاوره چې ده دا یقیناً ډېره قیمتي خاوره ده او ډېر لوی لوی خلک یې پیدا کړی دی. خو کاش او افسوس یوازې د پیزې نه بلکې زموږ چې څومره هم دلته مضافات دي یا پراپر پورن دی یا ټوله شنګله که موږ ووایو نو دې کې د قابل سړي یا داسې د مطلب دا دی چې د تکړه سړي د هغې قدر نشته دی. خپل کوربه شکر الله ته ورکړي اجازت ته وګورئ.